نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن درس قرآن کې د 28 سپاره خلاصه بیانېږي. سورة المجادله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. حضرت اوس بن صامت رضی الله عنه خپل خزه خوله بنت ثعلبه رضی الله عنها سره زهار وکړو. بیا خوله نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شوله او ټوله خبره ورته بیان کړله او په دغه وخت کې د زهار احکامات نه راغلي. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل وایي په دغه وخت کې د دغه متعلق ما ته اوس پرې حکم نه دی راغلی، خو کېدای شي ته په خپل خاوند باندې حرامه شوې وي. بیا ښځې بار بار دا ورته ویل چې ما ته د طلاق و لفظ نه دی استعمال کړی، د طلاق و لفظ نه دی استعمال کړی او د الله تعالی نه دا اصرار کوو او فریاد به کوو. په دغه وخت کې الله تعالی بیا دا آیات را نازل کړ: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. بیا الله تعالی مخکې د زهار ول حکم بیان کړی دا که چیرته یو سړی خپلې ښځې ته دا ووایي چې ته ما باندې داسې حرامه یې لکه څرنګه چې ما باندې خپله مور حرامه ده، دا ته زهار وایي او بیا د زهار د وجې نه خپله ښځه په سړي باندې حرامه شي تر هغه پورې چې څو پورې د زهار کفاره نه وي ادا کړې. والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا. د زهار کفاره خدا ده چې اول د سړی غلام آزاد کړي. که د سره د غلام آزادولو استطاعت توفیق نه وي ورسره، بیا د 2 میاشتې مسلسل روزې ونیسي. او که یو کس داسې وي چې هغه د بوډاتوب د وجې نه یا د بیمارۍ د وجې نه روزې نسي نیولی، بیا د داسې وکړي چې هغه د 80 مسکینانو ته 2 ټیمه ډوډۍ ورکړي. دا د زهار کفاره ده او چې کله دا کفاره دی ادا کړي هغه نه بعد د ښځه د ده لپاره بالکل حلاله ده. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. دلته د یهودیانو د عادت و چې کله به دوی دا ولدل چې مسلمانان را روان دي، بیا به دوی سرګوشي کوله، د یو سره په غوږو کې به خپل منځ کې یو بل سره پټې پټې خبرې کولې او د دوی مقصد دا و چې مسلمانانو ته تکلیف ورکړي او مسلمانان دا ووایي چې دا خو د مونږ خلاف څه سازش څه پلان جوړوي. بیا والا داسې وشول دی به دا کار کوو، بیا یهودیانو دا کار کوو، بیا منافقینو هم دا ولدل چې دغه مسلمانانو ته تکلیف وي، منافقینو هم دا کار شروع کړ. بیا دوی منع کړل خو چې د کار نه تاسې منع شئ، خو بهرحال دوی خبره نه ومنله. بیا الله تعالی د آیات را نازل کوي تاسو چې کوم سرګوشي کوئ، تاسو کوم سازش کوئ د مسلمانانو خلاف، مسلمانانو ته تکلیف ورکوئ، د هر شي ماته علم ده. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي حزب الله کامیابي د اهل ایمان ول چې کوم حالت ته الله تعالی هغه بیانوي. وایي داسې کله هم نشي کېدلی چې هغه کس ته د یو کس سره ملګرتیا وکړي چې کوم کس د الله تعالی او د الله تعالی د رسول مخالفت کوي. دا کله هم نشي کېدلی چې مؤمن سره د یو کس سره دوستي وکړي، ملګرتیا دی وکړي. او داسې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پاکې بعضې صحابه کرام داسې وو چې کله به د دوی پلار یا د دوی زمانو به د نبی علیه الصلاۃ والسلام خلاف یا د اسلام خلاف خبره کوله، بیا د یغه د انتقام به ځنه اخیسته خپل پلار نه د خپل زوی نه. او داسې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه خپل پلار اسلام راوړلو نه مخته ابو قحافه بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام خلاف غلطه ژبه استعمال کړله، بیا د اسلام لا نه راوړی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پلار ته څپېړ ورکړله. نو داسې کوم خلک چې دي چې حزب الله دی هغو ته الله تعالی 2 قسمه انعامونه ورکړي دي. یو خدا ده چې الله تعالی په دنیا کې دوی ته نور ایمانی سره د دوی مدد کوي، او دومره خبره دا ده چې په آخرت کې دوی ته کامیابي ورکوي او جنت ورکوي. مختبل صورت سورة الحشر. په دغه صورت کې الله تعالی د بنو نذیر والا واقعه بیان کړې ده. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته تشریف راوړ، بیا د یهودیانو سره دا معاهده وکړه چې موږ تاسو خپل منځ کې جنگ نه کوو او چې د بهر نه څوک په مدینه باندې حمله وکړي بیا موږ تاسو په اتفاقا دفاع کوو. بیا یهودیانو دا خبره ورسره ومنله. بیا پانه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د معاهدې ول شرایط و دغه د لیکلو دپاره د بنو نذیر چې کومه قبیله وه د یهودیانو کې دا یوه قبیله وه، دا ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ورغی
او نبی علیه الصلاۃ والسلام لا ورغلی نه و، خو په لار کې د بنو نذیر چې کوم دغه پلان جوړ کړي، سازش جوړ کړ چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام راشي بیا موږ د غره نه یو غټ کاڼی په دې باندې راوغورځوو. بهرحال د نبی علیه الصلاۃ والسلام د قتل د پلان جوړ کړی. بیا الله تعالی په وخت نه مخه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دغه هر شي سازش دغه ټولې خبرې علم ورکړو چې داسې تا خلاف سازش شروع کړي. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام واپس راغی او دوی ته پیغام ورولېږه چې موږ تاسې خپل منځ کې څومره معاهده وه دا ټوله معاهده ختم شوله. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی ته یو موقع ورکړه، یو وخت یې ورکړ چې د وخته پورې تاسې مدینه کې اوسئ او هغې نه بعد به تاسې د مدینې نه ځان لرې کوئ. بیا په دغه ځای کې د چې کوم منافقینو دغه ورته ویل وایي تاسې د مدینې نه مه ځئ، موږ د تاسې هر قسم امداد کوو. او دغه کار د شیطان هم و، لکه څرنګه شیطان دا کار ده چې هغه خلک په کفر باندې لګیا کوي، هغه د اسلام نه لرې کوي، او چې کله عکس کفر اختیار کی اسلام نه لرې شي هغه نه بعد ورته چې بس ما تاسو سره هېڅ تعلق نشته، براعت اظهار وکړي. داسې کوم منافقینو دغه یهودیانو ته دا ویلي وو چې تاسې مدینې نه مه وځئ، هېڅ پروا نشته، تاسو ته هېڅ نشي ویلی، موږ د تاسې هر قسم امداد کوو. خو چې کله په دې باندې غلطه حالت راغله بیا دوی ورته چې موږ خو تاسو سره هېڅ تعلق نشته. بیا داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو دا د بنو نذیر چې کومه قلعه وه د دوی محاصره یې وکړله. په نه بعد دوی خپل چې کوم د سامان و دا یې ځان سره یوړ او هتیار چې کوم اسلحه وه دا یې ټوله پرېښودله. او بیا داسې وشول چې په دغه ځای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ټول سامان دغه د ځای کې تقسیم کې مالفی و. بیا دا د دوی جلاوطني وه. په دنیا کې دوی ته دوه قسمه دا عذاب ده چې یو دوی د مدینې نه یې وایستل او بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خلافت کې دا د چې کومه دا د جزیره عرب ده د دغه نه یې دوی ایستلي وو او په آخرت کې د دوی لپاره جهنم ده. په دنیا کې دا عذاب ده چې جلاوطني ورته ملاو شوله، په آخرت کې د دوی لپاره جهنم ده. او بیا چې دوی کوم سامان پرېښوده په دا کې ځمکې وې هغه یې پرېښوده بغیر د جهاد نه، نو دته مالفی وایي. دا مالفی دا چاته ده الله تعالی دغه هم تفصیل سره بیان کړی دی. مالفی مصارف چې کوم دي هغه دا دي فلله وللرسول ولذي القربى. اول خو نبی علیه الصلاۃ والسلام، او دوم نمبر رشتہ دار، او درم نمبر یتیم، څلورم نمبر مسافر، او پنځم نمبر چې کومه ده هغه مسکین. دلته د الله تعالی نوم چې کومه ده دا صرف د تبرک لپاره ده. دا صورت ختم شو، مخته بل صورت ته سورۃ الممتحنه. د دغه صورت په شروع کې الله تعالی دا خبره بیانوي وایي کوم چې د ما دشمن وي تاسې د یو سره کله هم ملګرتیا مه کوئ. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء. د دغه آیات پس منظر دا ده په حدیبیه نه بعد چې کومه د دوی صلح شوې وه، معاهده شوې وه، بیا چې کوم کافرانو د دغې معاهدې خلاف ورزي وکړله او بیا په نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته چې موږ تاسې منځ کې څومره معاهده وه دا ټوله ختم شوله. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په مکه باندې د حملې تیاری شروع کړله. او په مدینه کې یو صحابي و، بیا دغه صحابي ټول خاندان دا په مکه کې و، د زمن چې کوم د ښځه دا ټول په مکه کې و، حاطب بن ابي بلتع رضی الله عنه. بیا په مدینه کې یوه ښځه وه د هغې نومه ساره وه، هغه د مالي امداد لپاره راغلې وه. بیا حاطب بن ابي بلتع دې ته یو خط ورکړو په قریشو باندې د احسان دپاره، او دا یې ورته پکې ولیکل چې څه وخت نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام په تاسې باندې حمله کوي. د ده مقصد صرف دا و چې د مال ته بچیان د هغو ته خبر میلاو شي، هغه بچ شي، هغه قتل نشي، په حمله کې را نشي. بهرحال بیا په دغه وخت کې دا آیات را نازل شو. الله تعالی دا خبره بیانوي وایي تاسې د خپلو دشمنانو سره او د ما د دشمنانو سره کله هم ملګرتیا مه کوئ. او تاسې او نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکې نه په دا وجه باندې ایستلی و چې د الله تعالی باندې ایمان راوړی و او تاسې په الله تعالی باندې ایمان راوړی ده. صرف د دې وجې نه نو دا د ما هم دشمنان دي او د تاسې هم دشمنان دي. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیان کړې ده، وایي حضرت ابراهیم علیه السلام خبره الله تعالی بیان کړې ده. وایي حضرت ابراهیم علیه السلام قوم د پلار
دا ټول بت پرستی به کوله، د بتانو عبادت به کوو. بیا حضرت ابراهیم علیه السلام د دوی سره تعلق ختم کو او دشمنی ورسره اختیار کړه. دا یې ورته وویل چې څو پورې تاسې اسلام نه یې راوړی، د هغه وخته پورې مونږ زه د تاسې دشمن یم، تاسې د ما دشمنان یې. او د دوی سره دغسې د دشمني ول اعلان هم وکړه. نو د دغه په تایید کې الله تعالی د حضرت ابراهیم علیه السلام خبره بیان کړې ده، وایي د خپل پلار او د خپل قوم چې کومه ده هغه یې پرېښول او هغه سره د دشمني اعلان وکړي. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. دلته الله تعالی دا خبره بیانوي دا چې کومه صلح شوې په دغه صلح کې دغه شرط و چې کلام یو مسلمان د مدینې نه مکې ته ولاړ شي بیا به هغه مسلمان مدینې والته واپس نه ورکوي. او دا هم شرط وکړي چې کله د مکې نه یو کس راشي مدینې ته اسلام قبول کړي او دا کس بیا د مکې والته واپس ورکوي. او داسې وشول بیا ځینې کسان د مکې نه مدینې ته راغلل، بیا د یو شرط مطابق نبی علیه السلام هغه واپس کړل. خو په دا منځ کې څو ښځې داسې وي چې یو اسلام راوړ هغه مدینې منورې ته راغللې. بیا مشرکینو داسې و چې دوی دا هغه وکړ چې دا ښځې د موږ ته واپس شي. بیا الله تعالی دا آیات را نازل کړو چې کوم معاهده شوې په هغه کې دا ښځې په هغه شرط کې داخلې نه دي، ځکه چې دا دوی واپس یو ته نشي تللی، د اسلام راوړی د یو خاوندانو دپاره دا ښځې بالکل حلالې نه دي. بیا مخکې الله تعالی د دوی د نکاح خبره بیان کړې ده، د دوی د مهر خبره بیان کړې ده چې کوم شرط لګېدلی و د یو شرط نه دغه ښځې بالکل مستثنا دي. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي تاسې د دوی امتحان واخلئ چې آیا دوی واقعتا په صحیح طریقه باندې د زړه نه ایمان راوړی ده که د دوی بل څه مقصد ده. بیا دا ټوله تفصیلي خبره الله تعالی دلته بیان کړې ده. بیا د بیعت ول خبره ده، یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن بالله شیئا. دلته دا خبره بیانېږي، وایي چې کومې ښځې هجرت را کړی ده مدینې ته راغلي دي او نبی علیه السلام ته دا حکم ورکړی ده، وایي که چیرې دوی د تا نه بیعت کول غواړي بیا ته د دوی بیعت وکړه. خو بیعت دپاره د څو شرایط دي. یو خو دا ده چې تاسې به شرک نه کوئ، او دومره خبره ده تاسې به زنا نه کوئ، او تاسې به غلا نه کوئ، او ناحق اولاد به نه قتل کوئ، او داسې بهتان به په چا باندې نه لګوئ، او هر نیکه خبره به تاسې منئ. او بیا نبی علیه السلام ته دا خبره وکړه چې ای پیغمبره ته دوی دپاره دعا هم کوه، ځکه چې الله تعالی غفور رحیم ده او د معاف کولو ول ده. دا صورت ختم شو، مخته بل صورت ته سورة الصف. په دغه صورت کې حضرت عیسی علیه السلام بني اسرائیلو ته درې خبرې بیان کړي دي. اوله خبره خو دا ده چې زه الله تعالی پیغمبر را لېږلی یم، او دومره خبره د تورات تصدیق یې وکړو، او درېمه دا ده چې په ما نه بعد به یو بل پیغمبر راځي چې هغه نوم احمد ده. او داسې عیسی علیه السلام ډېرې زیاتې نشانیانې ورته وښودلې، خو بهرحال دی د دغو نه انکار وکړو، او دا یې و چې دا خو بالکل سراسر جادو ده. مخته بل صورت ته سورة الجمعه. په دغه صورت کې الله تعالی بنیادی طور باندې د نبی علیه السلام د بعثت مقاصد بیان کړي دي. څلور مقصدونه الله تعالی بیان کړي دي. اول مقصد خدا ده چې نبی علیه السلام په تاسې باندې د ما آیات تلاوت کوي، او دوم مقصد دا ده چې نبی علیه السلام د تاسې د نفس تزکیه کوي، چا په زړه کې حسد وي کې نه وي بغض وي دا پاکوي. او درېم نمبر دا ده چې نبی علیه السلام دا تاسې ته قرآن کریم در زده کوي او د سنت تعلیم درکوي. دا بنیادی طور باندې د نبی علیه السلام د بعثت څلور مقصدونه وو. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي یهودیانو به ویل چې موږ تورات منو، او په دغه تورات کې د نبی علیه السلام چې کوم صفات تذکره وه دوی دا ویلي هم و چې کله نبی علیه السلام بعثت وشو بیا یهودیانو د دغه هر شي نه انکار وکړ او ایمان یې نه راوړ، او د تورات خبره یې نه ومنه. دغه مثال یې دا ورکړی ده، وایي دا داسې لکه په خره باندې چې پاسه کتابونه کې دي، لکه څرنګه چې یوغو ته دغو کتابو فایده یې نه حاصلېږي، داسې دا یهودیان چې کومه دي دغه هم په ظاهره باندې دا وایي چې موږ تورات منو، او تورات کې چې کومه خبره لیکل شوې ده دا موږ منو. چې کله نبی علیه السلام بعثت وشو بیا دوی د نبی علیه السلام انکار وکړ. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیان کړې ده، یعنې تاسې په دنیاوي کار کې دومره زیات مه مشغوله کېږئ چې هغه د وجې نه تاسې نه د دین کار هم پاتې شي.
بیا داسې و چې یو ورځ نبي علیه صلات وسلام د جمعې خطبه ورکوله، یا په دغه ځای کې ځینې خلکو ته پته ولګېده چې تجارتي قافله راغلې ده، بیا د خطبه پرېښوده، بیا د تجارت لپاره ولاړل. بیا دلته الله تعالی دا آیات را نازل کړو: یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. وایي رزق ورکول ول د الله تعالی ده، خو کله هم چې د جمعې اذان وشي بیا تاسې صرف د جمعې تیاری کوئ، د جمعې په تیاری کې ځان مشغوله کوي، او نور ذاتی کاروبار چې کومه ده هغه تاسې بالکل پرېږدئ. مخته بل صورت ته سورة المنافقون: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. دلته به ځینې منافقین دا و چې نبي علیه صلات وسلام ته به راغلل، بیا به دوی ویل چې مونږ ایمان راوړی ده او مونږ اسلام قبول کړی ده، خو الله تعالی دلته دا شهادت ورکوي چې نه، دوی بالکل دروغ وایي، په ظاهره باندې دا وایي چې مونږ ایمان راوړی ده، خو په نن د زړه کې د ایمان نشته. مخکې بل صورت ته سورة الطلاق. دغه صورت کې الله تعالی بنیادی طور باندې د طلاق ول احکامات بیان کړي دي. وایي چې کله هم یو سړی د کومې ښځې سره نکاح وکړي، بیا په کار ده چې د خپل ژوند په صحیح طریقه باندې تېروي او خلک خپلې ښځې ته طلاق نه کړي ور، او که بیا هم چېرته د طلاق نوبت راشي، د دې مزاج سره موافق نه وي، د طلاق نه بغیر د دې هیڅ طریقه نه وي، بیا په کار ده چې داسې د خپلې ښځې ته طلاق رجعي ورکوي، او دوم دی په داسې طور کې طلاق ورکوي چې په هغه کې د خپلې ښځې سره جما نه وي کړې. دغه بنیادي حکمت څه ده؟ کله کله خپل خاوند ښځې ته د غلط فهمي په بنیاد باندې طلاق ورکوي، او کله کله د غصې په بنیاد باندې طلاق ورکوي. بیا د طلاق رجعي دا فایده ده چې کله هم د ته پته ولګي چې ما د غصې په حالت کې یو طلاق رجعي ورکړی، او یا د غلط فهمي په بنیاد کې چې کله د غصه ختم شي، غلط فهمي ختم شي، بیا په هغه وخت کې صرف په رجوع باندې هم بیا هغه د ښځه واپس راتللی شي. او دومره په هغه طور کې خپلې ښځې ته طلاق ورکوي چې په هغه طور کې تاسې د خپلې ښځې سره جما نه وي کړې. دغه بنیادي حکمت دا ده چې په هغه وخت کې د ښځې چې کومه عدت ته هغه کمیږي. بیا مخکې عایشه د دغې د عدت والا حکم دا چې د دغه هغه ښځه چې هغې ته د حیض او بیماري نه راځي، بالکل یا وړه وي یا د دې عمر دومره زیات شي، بیا په هغه وخت کې د دې چې کومه عدت ته هغه 3 میاشتې ده. او داسې هغه ښځه چې هغې په نس باندې حمل وي، د دې عدت وضع حمل ده چې کله هم بچی پیدا شي بس د دې عدت پوره شي. دا مخکې بل صورت ته سورة التحریم: یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك. د دغه آیات شان نزول دا ده، نبی علیه صلات وسلام معمول و چې هغه به د مازدیګره خپلو ازواج مطهرات ته چکر لګاو. بیا داسې یوه ورځ نبی علیه صلات وسلام حضرت زینب رضی الله عنها کور ته ورغی، بیا هلته نبی علیه صلات وسلام ناست و. هغه نه بعد بیا نبی علیه صلات وسلام حضرت حفصه او حضرت عایشه رضی الله عنهما دوی کور ته ورغی، بیا دوی ورته چې هلته تشه خوړلې، بهرحال بیا دوی دا ورته چې تا مغافیر خوړلي دي، بیا نبي علیه السلام ورته چې نه، بیا ورته چې تا د خولې نه بدبویي راځي. بهرحال نبی علیه صلات وسلام دلته قسم وخوړ چې زه به آینده شهد خولې ته هم نه نږدې کوم. بیا الله تعالی دا خبره ورته بیانوي چې ته کوم شی چې ما ته حلال کړی ده په ځان باندې هغه مه حراموه، بلکې داسې وکړه چې قسم مات که او کفاره د قسم والا ورکړه. الله تعالی دې موږ تاسې ته په دا ټولو خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.